بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی فی قرآنه المجید فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا من الماء كل شیء حیا. پروردگار علم قرآن کې چې مو اوبونه هر یو شي ته زندگی ورکړي ده. یقینا اوبه باعث زندگی ده، مایه د زندگی ده او سرچشمه د زندگی ده. بهترین نعمت ده، ټولو نه عظیم نعمت ده. او لکه روایتونه ډېر دي باندې راغلي دي څه اوبه چکلی والا شیو کې ټولو نه بهترین چکلی والا شی بهشتی چکلی والا یو شراب دی دا او ډېر عظیم نعمت د خدای دی. خو نن سبا که تاسو وکړئ عمومي ځنه شیونه وي هغه مو قدر نه کوو، هغه مو خرپوو. لکه ما د خبرې دې باندې کوونکي دي څه کوم د زموږ کلي وطنو کې تویونه یا نهرونه یا د ویلې بهیږي، دغو مو ډېره زیاته بېانصافي ورسه کوو، ظلم ورسه کوو او دا ظلم جایز نه دی. ځنه وخت کې هغه اندازه کومه ویلا څه کلي وطن کې بهیږي، آیا دا ویلا ما تاسو هر خیل ته استعمالوای شو، هر خیل ته دې کې تصرف کوای شو، آیا دا ګنده کوای شو، آیا دې مو ته اجازات شته دی؟ که څه ځنه عمومي شیونه وي لکه هغه خرپوله، هغه ضایع کوله، هغه کې مثلا ځنه ګندونه چوله، دا ډېر زیات ګناه لري. لکه څنګه امام صادق علیه صلات وسلام لیارې په باره کې دومره ډېر حدیثونه ذکر کړي دي څه اوبو طرف ته هم هغه کوای شو. مثلا مولای څه که چیرې څوک عمومي لیاره دی نقصان یې ورته ورسولو، ذمهوار یې دی، هغه نقصاناتو ذمهوار دی، د خدای رحمتونه ور یاد دی، عمر یې کمیږي. هغوی نه یو شی دا دی چې اوبه عمومي یو شی دی، مطلب هغه هر چا سره تعلق لري. یوه اوبه غره نه راغلي دی یوې لکې باندې رڅي نو هغه مخ ته ځي، دا یې ټولو حق دی دغې ویلې کې چې هغه دغه صفا اوبه ټولو ته ورسېږي پکار دی. نن سبا چې مو یو ظلم راخستی دی هغه دا دی واقعا د ظلم دی، واقعا د ګناه کې حسابېږي، معصیت کې حسابېږي. چې کله اوبه ما باندې راشي نو زه سوچ دا کوم چې وشه دا ما اختیار کې دی د څه خیل ته زه دا اوبه ګنده کوم، نجسوم یې. مو اوبو کې هر قسم ته مثلا کپړیا ورکې مینځو، وړه بچیا ورکې ګندګۍ وي، نجسات وي، صفه کوی ورکې، هغه نه علاوه پیمپر یا ورغورځوو. حتی یې لیټرین والا نجاسات څه کوم دی هغه یې دغې عمومي ویلو ته وربسو، خرپوي، خاوره ورچوو، ګند ورچوو، ډیری والا ګندونه ورچوو، خوراک وکړو چې وي هغه دغې ویلې ته ورولو. دا یقینا انصاف نه دی، دا یقینا یو ظلم دی. هغو خلکو څه کومه خلکو ته دا اوبه مخ ته ځي، که څه دا اوبه مخکې څه تلله به کلو وطنو کې به دا ویلې وي صفا سوتره به وي، چېرته به کېناستې دغې ویلې کې به ته وضو کوای شو، چیکای به د شوې، استملاوای به د شوې. نن هغه خلک چې هغه اوبه دوی باندې اول رڅي نو هغه کسان نن ظالمان شوي دي یو قسم ته دغو اوبو باندې، هغوی ډېره بېدردۍ سره دا اوبه استعمالوي. او که ته مثلا مینځل ورکې کوي، چای ورکې کوي، اول خو ته نه اوبه راواخله ټاپ کې بل شي کې استعمال یې که بالاخره کومې ګنده اوبه دي هغه همداسې یا ته چوای شي، پټي ته اچوای شي او همداسې لیارې ته وباسه. نو دا کوم ځای کې انصاف دی، دا کوم ځای کې عدل و د انصاف تقاضا دی چې همدغه اوبه څه مخ ته ځي، مخ ته خلکو نه موږ حرام یې کړو، مخ ته خلکو نه محروم کړو. نو سوال کوو، ریکویسټ کوو هغو خلکو ته چې کومو خلکو باندې دا اوبه رڅي، دا ویلې ورباندې راغلي دي، دا ویلې مه خرپوئ، دا ویلې والا اوبو کې ګند، دغو ویلې والا اوبو کې ګندګي نجاسات مه اچوئ. هغه خلک چې هغوی ته دا اوبه مخکې تللې صفا سوتره هغوی مکمل داسې خلک هم معاشرې کې لیدلي دي چې هغوی ته دا ویلې والا اوبه به تللې دې نه به ټینچیا ډکولې، دې نه به وضوونه کول، دې نه به طهارت کول. نن هغوی داسې محروم شوي دي چې هغوی څه مکمله ګندګي ورکړي کسو، نجاسات ورکړي کسو، هغوی ټینکر یې راوړي، هغوی بهر نه اوبه په پیسو خلي. بنده خدا یو کس صفا اوبه حق لري، صفا اوبو ته رسېدای شي، ته یې ونې حرامې کې، آیا دغې ګناه کې ته نه یې راغلی؟ آیا انساني حقوقو خیال اندی ته ویلی شي؟ آیا کلي وطن کې یو کس بل باندې حق نه لري، حقوق نشته؟ عمومي شیونه، مفاد عامه والا شیونه هغه ټولو دپاره دي، هغه یو خاص کس ملکیت نشي کېدلی چې هغه مثلا زه قبضه کوم، ته قبضه کې، زه څه خیل ته استعمال کوم بېدردۍ سره، ته څه خیل ته بېدردۍ سره استعمال کړي، دا انتهایي ظلم دی. امید دی چې انشاءالله دغو شیو مو خیال ساتو، کوشش وکړئ چې دغې ګناه نه، دغه معصیت نه ځان وساتئ. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.